السلام علیکم ملګرو یو ډیره سبق آموز ویډیو سره شریک کوم ویډیو کمپلیټ وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ یو ډیر غټ سبق ته پکې یو مالک هغه خپل نوکر له 15000 روپۍ تنخواه زیاده کا چې کله ولا تنخواه زیاده کا نو هغه نوکر د مالک شکریا هم ادا نه کو چې څنګه کار مخکې کولو نو تنخواه زیاتېدو نه پس ما غرن کار کولو نو مالک سوچ کولو چې دغه زما شکریا ما زیاده نه کو چې څنګه کار مخکې کولو هغه کار هغه رنګ کار اوسم کوي نو سوروا د پس ولا هغه 15000 روپۍ تنخواه واپس کما کا او مالک ما غرن به هو ساتلو چې څنګه مخکې تنخواه زیاتېدو نه پس هم ما غرنګ کار به کولو چې څنګه مخکې کولو او تنخواه واپس کمېدو نه پس هم ما غرنګ کار کولو څنګه چې مخکې کولو مالک سوچ کولو یار چې د سره سم مسله ده د خونه د ما شکریا ده که نه خوشحال شو چې تنخواه مې ولا زیاده کا او نو واپس چې ما تنخواه کمه که دی خفم نه شو اړو د ده رویه کې اړو صفاق نه راځي اخر مالک له آواز وکړو چې دی خو راشه تاله چې ما تنخواه زیاده کا نو ته اړو زما شکریا ده نه که ته اړو خوشحال نه شوې ستا کار کې اړو فرق رانغو بیا مې درله واپس هم کمه کا هم ته خفه نه شوې ستا کار کې څه فرق رانغو نه د مانه د وجې تپوس وکړو نو مالک ولا هغه نوکر ولا یو ډېر ښکلی جواب ورکړو وایي په کومه ورځ چې تا ماله تنخواه زیاده کړې وه په هغه ورځ باندې زما زوی شوی نو چې څنګه تا ماله تنخواه زیاده کړه زه کور ته لاړم چې ما وکتل زما زوی شوی دی زه هغه ټایم الله له په شدیده شوم او د الله پاک ډېر شکر مې ادا کړو او چې کله په کومه ورځ تا ماله تنخواه واپس کړمه که 15000 روپۍ نو په هغه ورځ چې زه کور ته لاړم نو زما مور والده وفات شوې وه نو هغه ټایم ډایرکټ زما زړه له دا راغه زما ذهن له دا راغه چې الله ته رزق ورکولو والی په کومه ورځ چې زما زوی شو تا د ما تنخواه 15000 روپۍ زیاته کا او په کومه ورځ چې زما مور والده وفات شوه دې دنیا نه لاړه نو په هغه ورځ تا د ما 15000 روپۍ تنخواه کمه کا د ویډیو مقصد دا پیغام پکې دا دی چې رزق ورکولو والا الله پاک دی په ځمکه باندې چې دا څومره غټ غټ خلک دي دا ځان نه چې خدایان جوړ کړي د ځمکې خدایان نو دی لکه ډېر خلک داسي چې چاپلوسیانې کوي د پیسو دپاره د دغه دپاره نو عزت ورکولو والا ذلت ورکولو والا پیسه ورکولو والا هر څه ورکولو والا صرف الله پاک ذات دی د الله پاک شکریا په هر حال کې ادا کوئ که سخته در باندې هم د الله پاک شکریا ادا کوئ د الله پاک یو امتحان دی په تاسو که ښه مال دولت دی دا سړی کې د غریب مدد کوئ او د الله پاک شکریا ادا کوئ چې الله پاک تاسو له دومره هر څه درکړي دي او کله به هم د ځان نه غټ کس باره کې سوچ نه کوي لکه یو کس غریب دی نو دا نه وایي چې دا کس مالدار دی کس کم چې غریب دی د ځان نه ښکته طبقه وګوري چې ما نه غریبانان نور څومره دي دا کم چې په سړک ژوند تېروي دا چا چې د دوو ټیمو د روټۍ درک نه لګي داسې خلک هم په دې دنیا شته دي نو هېڅکله به هم ځان نه غټ سوچ نه کوي که ځان نه غټ سوچ کوې نو بیا به ته ناشکرۍ کې انوالو کېږي د الله پاک ناشکریا نه به کوې په خپل چې الله پاک څه درکړي کوم نعمتونه الله پاک درکړي په هغې به د الله پاک نه ناامیده کېږي په هغې به الله پاک نه خوشحالي ستا نه نصیب کېږي نو کله هم سوچ کوې د ځان نه ښکته خلکو باره کې سوچ کوو چې زه داسې یم یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې ته ماله 2 ټیمه روټۍ راکړې داسې خلک شته چې د هغې 2 ټیمه روټۍ هم نه نصیب کېږي نو دا یو خاص غونډې پیغام و دې ویډیو کې نو ما وی تاسو سره هم دا ویډیو شریک کړم د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم لایک کړئ د ویډیو کتو ډېره زیاته مننه امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ضروري مخکې ملګرو سره شریکه کړئ ډېره زیاته مهرباني والسلام